السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا په بایټ پلس لایب کې تاسو ته هرکلی خوش آمدید. په نننی لیکچر کې به مونږه د سی پلس پلس پروګرام سټرکچر چې کوم دی ډیفاین کوو چې سی پلس پروګرام مونږ څنګه لیکو دا غي کم سټرکچر دی. نو د سٹارټ نو والا د لومبي لاین نو مونږ کوډ کې څه لیکو. نو په لومبي لاین کې مونږ لیکو پری پروسیسر ډایرکټیوز. دا پری پروسیسر ډایرکټیوز څه ته وایي؟ دا collection of special statements دي which are executed before compilation process. د compilation start کېدو نه مخکې دا pre processor directive شي execute شي. لکه let suppose ما سره pre processor directive example کې زوالم نو هغه ما سره hash include. hash include سره دا یو pre processor directive دی. یا دې نه علاوه چې کوم دی لیکم پروګرام کې hash define. دا څه دی؟ پری پروسیسر ډایرکټیو دی. لکه دا هغه ډایرکټری په کمپیوټر کې چې په دې کې دنه زمونږه دا هیډر فایل فروت وي. ټیک ده. اوس هیډر فایل څه ته وایي او دا کوم ځای کې وي؟ نو هیډر فایل مونږ سره هغه لایبرری ورته ویلی شي، هغه فایل چې په هغه کې مونږ سره فری ډیفاین کوډ وي. لکه لیټ سپوز مونږ د سی اوټ او د سی ان لپاره کوم هیډر فایل یوز کوو؟ iostream.h is the extension of this header file. کوي نه لیکي اس مسله نشته. ټیک شو. نو اوس زمو امید دي چې تاسو به په فری پروسیسر ډایرکټیو باندې پوه شئ. فری پروسیسر ډایرکټیو د کمپایلیشن نه مخکې ایگزیکیوټ کیږي لکه هش انکلود. بیا غي نه پس راځي دغه پری پروسیسر په ترو باندې مونږه هیډر فایل انکلود کو په خپل پروګرام کې، یعنی چې کوم سی پلس پروګرام لیکو نو هغه کې اگزامپل لومړنی هیډر فایل مونږ کوم انکلود کو iostream. I mean input او mean output. input output stream. د دې مطلب سره انپوټ مطلب دا دی چې کله دا لایبرری مونږ انکلود خپل پروګرام کې نو اوس مونږ دا سی کیورډ لکه سی ان په شانته یا سی اوټ په شانته کیورډ مونږ خپل پروګرام کې یوز کول شو. دا غي چې کومه فنکشنالټی دا هغه برپور استعمالول شو. لکه څنګه لیټ سپوز زما سره یو پروګرام دی او زه په هغه کې د یوزر نه څه انپوټ اخلم. نو زه بیا د سیس یوز کوم، زه بیا د سی ان یوز کوم. نو سی ان په کوم ځای کې ډیفاین دی؟ هغه په iostream کې ډیفاین دی. که تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به دا فایل راشي. کنټرول کلیک. په دې فایل کې چې کوم دی دا ګوره مختلف قسمه کوډونه لیکل شوی دي. که تاسو دلته راشئ او او سټریم دی یو آی سټریم دی. ټیک شو. دې ځای کې انکلود شوی. که په دې باندې کنټرول کلیک نو تاسو به د او سټریم کلاس سره دن نشي. په دې کې به د او سټریم ټول ډیفینیشنز ټول کوډ لیکل شوی دی. دغه سي د iostream کلاس ته کدن نشي نو په دې کې د انپوټ د غستو لپاره ټول کوډ ډیفاین شوی دی. ټیک شو. دا صرف دې لپاره مې ورته خل چې دا iostream څه دي. نو دا هیډر فایل دی چې په دې کې فری ډیفاین کوډ دی سره لپاره د انپوټ غستو لپاره او د آوټپوټ پرنٹ کولو لپاره چې کوم کوډ لیکل ضرورت دی هغه الریډي په دې هیډر فایل کې شته دی. اوکې. په سی پلس پروګرام کې ټول نړو باندې موږ څه ذکر چې په پروګرام په سٹارټ کې به موږ هغه پری پروسیسر اچو. هغه پری پروسیسر موږ سره هاش انکلود دی. آینه پس په موږ یو هیډر فایل انکلود کوو چې لیټ سپوز فرست په لومبي سمپل پروګرام کې زموږ سره چې کوم ضرورت دی د هیډر فایل هغه څه دی؟ iostream. مخکې چې کوم ضرورت راځي ان شاء الله هغه به فردر ډیسکس کوو. دینه پس موږ سره راځي یو فنکشن چې هغه ته وایي end main function. ٹھیک شو. او دا مین فنکشن چې کوم دی کرلی بریسز نه سٹارټ کیږي، کرلی بریس کلوز کیږي. په دې فنکشن کې موږ څه کوو؟ زموږ چې کوم سی پلس پروګرام دی په دې کې به همیشه مین فنکشن موجود وي. ٹھیک ده. سی پلس پلس پروګرام ایگزیکیوشن د دې فنکشن نه سٹارټ کیږي. انسټرکشن چې په دې کې څومره وي په دې فنکشن کې نو هغه چې کوم دی ټول نو باندې مین فنکشن ایگزیکیوټ کیږي. نه پس وستا په پروګرام کې تاسو سره نور فنکشنز وي نو هغه به ایگزیکیوټ کیږي. سو مین فنکشن کلیر دی. سی پلس ټولو نه لومړنی چې کوم پروګرام یا کوم فنکشن ایگزیکیوټ کیږي هغه مین کې چې څه لیکلي هغه به ایگزیکیوټ کیږي. اوکې. باډي اف د مین فنکشن هغه موږ څنګه ډیفاین کوو؟ په دا کرلی بریسز اوپن کرلی بریسز کلوز. دې مینس کې چې موږ سم لیکو دغه ته موږ سو باډي. ٹھیک ده. په دې کې به زمونږ ملټیپل سټیټمنټ وي، س لاجیک وي، س کوډ وي چې موږ س کول واړو دغه لپاره پروګرام کوو. هغه مین کوډ و په دې فنکشن په باډي کې وي. اوکې. بل مونږ سره راځي سټیټمنټ ټرمینیټر. سټیټمنټ ټرمینیټر د وایم چې څه ته وایي؟ سټیټمنټ ټرمینیټر سیمی کولون ته وایي په سی پلس پلس کې. لیټ سپوز تاسو یو سټیټمنټ دی. سټیټمنټ دا دی سی اوټ هلو ورلد. سو دا سټیټمنټ ته ولیکو، دا پروګرام سیو کا او رن کا، دا به تعالی ایرر درکړي. لیټ سپوز دا زه رن کوم، دله نوم ورکوم فرست program
एंड सेव. اوس پیرن کو دیجیے نا error. Why error कैसे हुई? Cout was not declared in this scope. Suggest alternative. std. Okay. دلته ملټیپل error دی مونږ سره یو خو چې کوم دی ټولو نه مین error کم دی نو هغه مونږ سره په دې ټیم کې کم یو دی هغه مونږ سره دی د سیمی کولون یعنی د ټرمینیټر چې دا سټیټمنټ وا کلوز کې خامخا ایچ اینڈ ایوری سټیټمنټ په سی پلس پلس کې وا هغه خامخا په ټرمینیټر سره کلوز کې کلیر دی. اوکې دینه پس دا خو دی لیکو دینه پس کوم دی په دې هیډر فایل نه پس موږ سره یو لاین نه چي ته موږ یوزینګ نیم سپیس std یو سټانډرډ لایبرری د پاغه کې چې کوم دی نیم ټول ډیفاین شوی چې څومره لکه دا cn یا دا cout څه دي یو نیم نه نو د دې لپاره په نیم سپیس کې چې کوم دی الریډي دا سيزونه کلیر اینڈ کرسټل ډیفاین شوی دی د لپاره کوډینګ شوی په سټانډرډ لایبرری کې نو په هغه سټانډرډ لایبرری کې سي نیمز دي ټول نو هغه نیمز چې موږ دلته بیا یوز کوو نو هیڅ مسله نه کوي بغیر د اس قسمه څه ایرر نه موږ ته دا رن کیږي نو لیټ سپوز دا پروګرام سیو کوم او رن کوم نو تاسو ته آوټپوټ په سکرین ښکارا شي. سو ریټرن 0 یو بل سټیټمنټ موږ سره په سی پلس پلس کې چې دا ډیر ضروري سټیټمنټ دی د دې مطلب سره ان شاء الله فنکشنز کې را روان دي مخکې ټاپک چې کله د فنکشن او الته به کلیر شي چې ریټرن څه مطلب دی دلته دا 0 لیکل شي 1 لیکل شي انیثینګ سو موږ 0 لیکو مطلب یې سم نه ریټرن کوو بس ریټرن 0. اوکې سو کله چې دا پروګرام سیو کو ان پس رن کو موږ ته آوټپوټ کې څه هي هلو ورلد کلیر شو. اوس دا یو سی پلس پلس یو آسان شانتي سټرکچر دی چې ټول نو باندې موږ پری پروسیسر ډایرکټ انکلود کو هیډر فایل به انکلود کو بیا دا نه پس std library بیا نه پس main function نه پس open the curly brace close the curly brace in between you can write your logic your statement of the program that is your purpose. Okay په c++ کې موږ سره وایي یو څه دی چې ته وایي comments اوس comments په څو types دي او څه ته وایي ګوره comment دی ته وایي کنه چې ته په دې پروګرام کې داسې قسمه خبرې ولیکي چې هغه د دې پروګرام د ډیفاین کولو لپاره لیټ سپوز دلته ولیکم کو ځکه دا مطلب مو یې چې په دې سټیټمنټ کې سړي دا لاین به پرینټ کیږي ٹھیک شو یعنی دا لاین به هلو ورډ پرینټ کوي په آوټپوټ په سکرین باندې کو چېرې دا ز سیو کما او دا ز رن کما نو دلته ماته ایرر راکړي ولی چې دا دیس شیز دی دا لاین شیز دی کمپایلر دا نه پیژني نو بیا موږ څه کوو موږ دلته د یوسیس یوز کوو چې هغه ته وایي کمنټ په ډبل سلیش سره موږ دا کمنټ کو اوس چې کوم دی کمپایلر ته د دې پته نه لګي چې دا سي کمپایلر اوس دا نه ایگزیکیوټ کوي د دې سمبل نه ډبل سلیش نه پس چې سم راځي کمپایلر هغه سکیپ کوي نه ایگزیکیوټ کوي او دلته فائدې سره چې فار ایگزامپل کوم پروګرامر دی کوم ډیولپر دی هغه ته د اسانتیا هغه چې څونه ډیسکرپشن ورسلی کی نو هغه نه ته پته لګي چې دا لاین سره پاره دا فنکشن سره پاره دا سټیټمنټ سره پاره دی نو هغه خپل ډیفینیشن دا ار یو ورډ سره دلته لیکل شي کو فار ایگزامپل دا کوډ بل څوک استعمالي بل څوک ریډ کول غواړي نو هغه ته بیا د دینه ډیره اساني وي نو موږ سره کمنټ په کمنټ څه ته وای هغه ډبل سلیش چې کوم دا غیر لپاره سمبل دی دا غیر نه پس چې کوم موږ لاین سټیټمنټ ولیکو هغه کمپایلر سکیپ کوي بلکې نه ایگزیکیوټ کوي. اوکې کمنټ په څو قسمه دي په دوه ټایپس دي کم ټایپس دي یو دی ډبل سلیش دی ته سنگل لاین کمنټ ٹھیک شو دی ته سوي سنگل لاین کمنټ لیټس سپوز دا ټو لاینز دي اوس زه سنگل لاین کمنټ کوم دا کمنټ شو بیا دا سنگل لاین کمنټ کوم دا کمنټ شو اوس په دا پروګرام دا سيزونه به نه رن کیږي ګوره ها ٹھیک شو هلو ورلد او دا باقی چې کوم واو لیکلې میسنګ لیکلې دا چې کوم دي کمنټ شو کو زدا کمنټ لري کوم بیا چې کوم دي سیو کوم نو بیا به کوم دي نیکسٹ لاین کې واو ما سره پرنٹ شي. اوکې سو هلو ما سره د هلو ورلد نو بس ما سره واو پرنٹ شو ٹھیک شو دا والی چې ما کمنټ نو باسو چې کله کمنټ کې بیا نه رن کیږي ٹھیک شو دا شو خبره د سنگل لاین کمنټ. اوس کدا ز ملټي لاین کمنټ تاړم فار ایگزامپل دا دوه لاین دي او زه صرف یو ځل د څه کوم اوس چې سونه کوډ د دې لاندې ته کمنټ کول غواړي سکیپ کول غواړي ایگزیکیوټ کول نه غواړي نو بس چې کوم ځای پورې نه کول غواړي دا د پورې سټیریک سلیش نو اوس دا دوه لاین چې کوم دې ما سره شو کمنټ شو دي ته دې کمنټ ټایپ ته ملټي لاین کمنټ ملټي لاین کمنټ مطلب د یو لاین نه سیوا لاین نه کمنټ کول شي او سنگل لاین کمنټ هغه کمنټ چې هغه کې ته یو سنگل لاین کمنټ کول شي ټیک شو او هغه سمبل ډبل سلیش اند د دې سمبل سلیش سټیریک او بیا سلیش سوري سټیریک سلیش. سو
په نننۍ ویډیو کې موږ وایو چې د C++ پروګرام سټرکچر سره پری پروسیسر څه ته وایي لایبرری هیډر فایل اینڈ مین فنکشن او په هغه کې موږ وایو ټرمینیټر خبره موږ کمنټس اینڈ سنگل لاین کمنټ ملټي لاین کمنټ ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به موږ کوم دی C++ constants and variables تر هغه دمه څه کنفیوژن وي نو تاسو په کمنټ سیکشن کې هغه خپل کنفیوژن ماته وایي زه به تاسو ته هغه خسته جواب درکوم تاسو د کلیر کولو پوره کوشش وکوم سو تر هغه دمه چرته می خاط آباد او بریالي اوسئ